نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. زما عزتمند مشرانو کشرانو اوریدونکو، د رمضان مبارک فضائل شروع په هغې کې اخري خبره موږ دا کړې وه چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې چا د رمضان مبارک روزه خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره او د ثواب په نیت باندې ونیوله، نو د دې انسان مخکیني ګناهونه به معاف کړی شي، خو د دې ګناهونو نه به واړه ګناهونه مراد وي، چونکې ګناه کبیره به ترې مراد نه، ګناه صغیره به ترې مراد وي. بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې روزهدار دپاره به د قیامت په ورځ د عرش د لاندې یو دسترخوان ورکړی شي، او هغه دسترخوان نه بغیر چاپېره د مؤمنان کینې او خوراکونه به کوي. باقی مانده ټول خلق به په حساب کتاب کې انخته وي، نو دا نور خلق به وایي چې دا خلق څوک دي چې دی خوراک اسکاک کوي، موږ لا حساب کې انحت یو. دوی ته به جواب ورکړی شي چې دا هغه خلق دی چې روزې به یې نیولې او تاسو روزې نه نیولې، نو نن دوی بے حسابه بے کتابه د جنتی طعام په دسترخوان ناست دي او طعام خوري. د روزه په دین اسلام کې یو اهم او لوی رکن دی. کم بنده چې د رمضان روزې نه نیسي نو دی غټه ګناه کوي او د ده دین کمزوري کیږي. د رمضان روزه په هر عاقل بالغ با مسلمان باندې فرض ده، تر څو چې د انسان ته شرعي عذر نه وي فیح، نو روزه نه نیول لویه ګناه ده. که شرعي عذر فیح شو او روزه یې ماته کړه نو ګناهګار نه دی، خو بغیر د عذر نه روزه ماتول غټه ګناه ده. نو عاقل بالغ باندې روزه فرض ده. که سړی لیونی و نو په لیونی روزه فرض نه ده، یا نابالغه دی نو په نابالغه روزه فرض نه ده، خو د 10 کالو ماشوم دی هغه ته د مونځ حکم هم کوه او د روزې نیولو هم حکم ورته هم کوه. که یو بنده روزهدار له روزه ماتې ورکړي او دغه روزهدار له چې الله تعالی څومره ثواب په دې روزه باندې ورکوي، هغومره ثواب به الله رب العالمین دې بل بنده ته ورکړي چې چا ورته د روزه ماتې انتظام وکړو. خو چې کوم کس دا روزه نیولې ده د هغه په ثواب کې به هیڅ کمی نه راځي، او د بل بنده چې دا چا ورته د روزه ماتې انتظام وکړو نو د دغې روزې برابر ثواب به دغومره به الله رب العالمین دې انسان ته هم ورکړي. او دا ضروری نه ده
چې یو بنده ووایي چې زما د وسه خو نه کېږي چې بل بنده روژهدار ماښام موړ کړم. مړول ضروري نه دي. یوه دانه کجوره چاله ورکړه چې په دې روژه ماته کړه، د هغه چې ټول ورځ په دې روژه څومره ثوابونه شوي دي، نو په دې یو دانه کجوره دومره ثواب الله رب العالمین تعالی هم درکړو. یو ګوټ شربت چاله ورکړه یا یو ګوټ لسی چاله ورکړه چې د دې وس دې نه کېږي نو اوبه پې وڅښه، نو که ډېر معمولي څیز وي خو روژهدار له دې ورکړو، په دې روژه ماته کړه، د هغه د روژې خپل ثواب او دومره ستا هم وشو. زما عزتمندو د دې نه مراد د انسان اخلاص دی، چې یو انسان د بل انسان له د روژه ماتي په وخت کې کم څیز ورکوي چې په هغې کې اخلاص څومره وي، الله رب العالمین به دې ورکولو والا کس ته هغه ثواب ورکوي څومره چې ده کې اخلاص وي. نو هر مومن مسلمان ته پکار دی چې د بل مومن مسلمان د روژه ماتي په وخت کې چې څه د وسه نه کېږي هغه هم هغه ته ورکړي. زما عزتمندو، ځکه نبی علیه السلام مبارک باره کې راځي، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې نبی علیه السلام مبارک فجوله کې کجورې راغستې وې، خپله جوله مبارک د کجورو نه راډکه کړې وه. وی ما ورته وی د الله پیغمبر علیه السلام دا څه دي؟ راته ووی که د دې د ثواب نه خبر شوې نو زه یې په خپله جولی کې وړم، خو کیدی شي ته یې په سر یوسي. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی نبی علیہ السلام مبارک د ځان سر روان کړم، یو ځای ته ورسېدو، یو دروازې ته ودرېدو، هغه یې وټکوله. په دغه دوران کې د هغه کور نه یو بوډا بابا را ووتلو، هغه ته یې ورشه لوښې راوړه، چې هغه لاړو د کور نه یې لوښې راواخیستلو. نبی علیه السلام مبارک جولی مبارکه کې کجورې نیولې دي. حضرت حسن او حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما دواړه موجودو. د نبی علیه السلام مبارک د لمن مبارک نه کجورې فلفو باندې رالی او په هغه فتیله کې اچوي. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی چې ما به کله یو لفه اوچتوله نو حسن او حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارکین دواړو به درې لفې هغې ته ویشتې وي. وی اخر کې هغه بابا وی چې بس دی. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمای ستا لوښې خو لا ډک نه دی. هغه بابا ورته په جواب کې وی په دې کجورو باندې د حسن او د حسین رضی اللہ تعالی عنہما د دې لاسونه مبارک ولګېدل، انشاءالله چې زما نه او زما د ګاونډیانو دپاره به هم دا کافي شي. بیا د هغې نه بعد نبی علیه السلام مبارک د هغه ځای نه روان شولو، بل یو ځای ته ورسېد. حسن او حسین رضی اللہ تعالی عنہما دواړه یو کور ته وردننه شو. لکه ساده باد واپسي نبی علیه السلام مبارک ته وی دننه راځئ، بابا جانه وی دننه راځئ. نبی علیه السلام مبارک چې کله هغه کور ته تشریف یوړلو نو په هغې کې دننه ډېر ساعته پورې ایثار شو.
تر دې پورې ایثار شو چې په دغه دوران کې په مسجد نبوي صلی الله علیه و آله وسلم کې حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د الله اکبر आवाज شروع که اذان د ماښام شروع شو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما سره ډېر زیات فکر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خو ډېر زیات ایثار شو. وی ما فوری آواز وکړو ای د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چرته یې؟ په دغه دوران کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ بهر را ووتلو. وی بابا جان مې وی چې دننه راځئ. و چې کله دننه لاړم وی څه ګورم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په خپله خوله مبارک کې کجوره فستکۍ او یو بوډا او یو بوډۍ پرته د هغې ته په خولو کې ورکوي. وی په دغه دوران کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک شونډو پسې کجوره بوږي. بابا جانه وی کجوره اخره. وی ما چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام ته وکتل وی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د سترګو مبارکونه اوښکې روانې دي او الله رب العالمین ته سوال کوي. وی ما ورته ووی ای د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسو روژه ماته کړې ده. وی راته وی چې ای سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ما ته نن الله رب العالمین د او یو زر روژو ثواب راکړو. زه د الله رب العالمین نه دا سوال کوم چې زما نه بعد څومره امت زما دنیا ته راځي او هغې یو روژهدار له د روژه ماتې په وخت کې څه ورکړي او په هغې باندې روژه ماته کړي، نو وی زه یم چې الله رب العالمین دغه کسان ما سره په دې ثواب کې شریک کړي. نو یقینا زما عزتمندو دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه دعاګانې دي چې نن یو مومن مسلمان د بل بنده دپاره د روژه ماتې انتظام وکړي، نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د هغه دپاره دغه دعاګانې کړې دي او انشاءالله په دې کې به زموږ او ستاسو برفور حصه وي. نو هر مومن مسلمان ته پکار دی چې بل مومن مسلمان ته د روژه ماتې په وخت کې څه ورکوي چې خالص د الله رب العالمین د رضا نیت یې وي. الله رب العالمین دې په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.